ګرانو کتونکو 12 اګست کال 1948 هغه ورځ چې د پښتنو دویمه کربلا باندې یادېږي. د هغه وخت جابر دور قیوم خان چې په دغه پښتنو باندې ناترسه ډزې وکړلې او د عوامي نېشنل پارټۍ د شمیرو تر مخه 950 نه زیات خدایي خدمتګاران په دغه کې شهیدان شو. د دغې هغه وخت کې عوامي نېشنل پارټۍ هغه شانتې نه لټون وکړو نه پې هغه شانتې نظر وساته، ځکه دغه شمېرې دوی ته کنفرم نه راځي. دا زیاتې ډېر خدایي خدمتګاران ښایي، ځکه چې په دې باندې طارق جمال یوه ډرامه جوړه کړې ده په خپله خرچه باندې، او هغه طارق جمال چې هغه د دې چارسدي سره تعلق ساتي او یو ډېر ښه هنرمند په خدایي خدمتګارانو باندې هغه 14 قسط سره تاسو وګورئ نو تاسو ته به د پښتنو د دغه دویمې کربلا پته ولګي. په دغه جابر دور کې چې قیوم خان د دغې مشري کوله، په دغې پښتنو باندې په دغه خدایي خدمتګارانو باندې چې کومې ډزې کړې وې، څونه کارتوس استعمال شوي، دغه کارتوسو پیسې خو هم د هغوی ده ورسانه چې کوم دی نو اخیستې شوې وې. دې ځای کې یوه کنده وه، کندې ته به یې غمبړي ورشتل، ډېر چې کوم دی نو اوبو ته یې ورشتې دي. دغه وخت کې ولي خان په جیل کې و او د ولي خان کورودانه تاجو بیبي سره د زنانو سره د مشرانو دغه میدان ته راوتلې وه، په سرونو باندې قرآن مجیدونو تاجو بیبي په هغې کې جوبل شوې خو هم به. دلته دا کریډ موږ د موجوده د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر له ورکوو چې ایمل ولي خان ته کله خو هم دغه مشري میلاو شوه، خو هغه صوبایي وه او هغه مرکزي ده. نو د دغې بابړې دغه شهیدانو ته په درنه سترګه مو کتل او په دغه یادګار باندې د هغه حاضري چې کومه ده هغه هر کال چې کومه ده هغه یقیني کوي. د دې نه مخکې د عوامي نېشنل پارټۍ په بابړه باندې خو شرعي هغه شانتې کار کړو، نن هم د دې مقدمه چې کومه ده هغه بنده ده او نن هم هغه شهیدان د هغې ورثه انصاف غوښتنه کوي. خو تېره ورځ په مرکزي اسمبلۍ کې چې ایمل ولي خان کم وکالت د بابړې کړی دی، نو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سندیان هم خبر شو، بلوچیان هم خبر شو، پنجابیان هم خبر شو چې پښتنو سره یو داسې ظلم خو هم شوی دی چې 950 خدایي خدمتګاران هغه وجل شوي دي. نن په دې ځای باندې ایمل ولي خان د صوبایي صدر سره نایب تیار حسین او ضلعي قیادت چې کوم دی هغه ټول راغلي او په دې باندې د ګلونو څادر واچو، دلته کې د میډیا سره خبرې اترې وکړې او نن 4 بجې چې کومه ده په چارسده کې په غني خان روډ باندې یو جلسه هم را جوړه شوې ده او په دغه جلسه کې به مرکزي صدر ایمل ولي خان نورې مهمې خبرې اترې کوي. او په دې موقع باندې ما دا خبره کول غوښتل چې دا د پښتنو هغه دویمه کربلا چې د 950 نه زیات شهیدان ورکړي دي عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو باندې، نن خو هم چې کوم دی نو هغه تپوس هغه راولاړېږي. دلته کې چې کوم دی نو زه دا دي رحم باچا هم راغلی دی، نوید ګیګیاني چې کوم دی چې نن سبا خو په ډېرو غټو پایو کې دی، خو بهرحال ایمل خان چې اوس ته نو سلام یې ورسره ډېر لیټ وکړو، نو ما په هغه ځای کې ګوتو چته کړله چې هلکه دې ټایم کې چې کوم دی سلام لیټ ولې وشو. خو بهرحال د ځوانانو سره د ایمل خان یو بېله مینه ده او موږ یې خو د ګریوان نه مرانوي شو او دا چېرته ګڼلی چې دا مرکزي صدر دې نه مخکې چې اسفندیار خان سره ملاوېدو نو هغه ډېره ګرانه وه. نو زموږ د چارسدي دپاره چې یاره زه خبره کوم چې انډیا یې خوښوي او افغانستان یې خوښوي او موږ یې په دې ضلع کې نه خوښو، ګینې دلته کې خو د کار په نسبت سره وګورو نو 2 پارټۍ یا ولي باغ او یا بابای روزګار شیرپو خان، ګینې څوک د سره موازنه وکړي چې دلته کې بیا نور چا کارونه کړي. موږ سوچ چې اجتماعي کوو نو بیا دې خلکو له کارونه ورکړي، ترقي یې کړې ده. نن دوی ولاړ دي، د دوی پکې مشران چې کوم دي په دې کې شهیدان شوي دي، دوی هم دغه غوښتنه کوي چې دغه شهیدانو تر انصاف میلو شي او دغه مقدمه د ایمل ولي خان چې څنګه په اسمبلۍ کې لړاو کړله، یعنې په لومړي ځل په اسمبلۍ کې په دې باندې بحث مباحثه وشوله. څه به وایې نوید په دې موقع به څه وایې؟ زه دا خبره کوم چې افسوس په دې یو خبره کوو چې په چارسده کې یو دانه غټه واقعه دا د عوامي نېشنل پارټۍ
ورکرانو سره نه رشوي دا نه د بلې سیاسي پارټۍ دا خدایي خدمتګار وو او خدایي خدمتګار هغه و چې هغوی به صرف د الله د مخلوق د الله د رضا لپاره خدمت کو دا خلک هم د خپلو خلکو له راوتي او د ریاستي ادارو د حکومت ریاستي ادارې فوج چې کومه یو ډېره معتبره اداره یادېږي هغې هم په دې خپلو خلکو باندې ګولۍ وورولې په دې خپلو خلکو باندې د دې زنانه د دې واړه د دې بوډاګانې شهیدان کړل سم نه وایو صرف دا وایو 12 اګست باندې زمونږ صرف دا یوه مطالبه ده چې ریاست ته ومني چې او دا ظلم مونږ کړی دی او دا ظلم مونږ نه شوی دی او مونږ ریاست ته د دې شهداو د لواحقینو نه معافي وغواړي او چې څه ظلم یې کړی دی د هغې ظلم مداودي وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره مسله داسې ده چې لکه عوامي نېشنل پارټۍ صرف د پښتون تپوس کوي پښتون سره چې کوم ظلم شوي د هغې تپوس کوي پښتون خپل مشر نه پیژني خپل اتل نه پیژني خپل رهبر نه پیژني خو لکه څنګه چې زمونږ د بابک صاحب خبره وایي ما زه دا نه وایم چې تاسو ټول نشلیان شئ خو تاسو ټول پښتانه شئ چې پښتانه شئ نو په خپله باندې به چې کوم دی لکه مثال په پښتو باندې پیژئ او چې کوم مثال خبره ستا د حق تپوس کوي ستا اواز اوچتوي په تا چې څوک ظلم کوي د هغوی خلاف کلک ودرېږي یقین وکړه په پارلمان کې د سینټ په پارلمان کې په دې وخت یو صرف د ایمل خان اواز راوچتېږي مجال شته که په عوامي شو باندې او لکه مثال خبر خپل سر په تلي کې د اواز اوچتوي او دغه شانتې که دلته کې د صوبې پارلمان تاسو وګورئ نو د صوبې په پارلمان کې صرف د عوامي نېشنل پارټۍ د نثارباز اواز اوچتېږي دا ولې موږ د خاورې لپاره پخوا هم قربانۍ ورکړي اوس به هم قربانۍ ورکړو بیا به هم قربانۍ ورکړو خو افسوس په یو خبره باندې چې پښتون دی خپل اتل وپېژني څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ووي چې موږ خپل هغه خلک چې کم زما خیرخوا دي کم زما د قوم دپاره زما د خاورې دپاره د ترقۍ سوچ لري د پرمختګ سوچ لري هغه خلک موږ چې کم دی اګنور کړي دي او نن سبا موږ په کانو بانو خلکو پسې چې کم دی روان یو نو بس پښتانه د خدای پښتانه کې باقي هر څه به چې کوم د خدای ټیټي ګرانو کتونکو پښتانه د خدای پښتانه کې راځئ چې موږ ټول پښتانه شو 12 اګست کال 1943 د دې تاریخ وګورئ په یوټیوب باندې شته په فیسبوک باندې شته وګورئ خبر شئ چې 412 سره کم ظلم شوی دی الله دې هغه شهیدانو ته بخشش نصیب کړي